بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة ركو نمبر 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه هرقل چئوال موسى عليه السلام خپل قوم تا يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اي قوم زمايات كي نعمت دا الله چکڑے دے پتاس چکڑے وہ پتاسو باندی إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا هر کله چې جوړ کړل هغه پتاسو کې پیغمبران او جوړ کړل پتاسو کې بادشاهان وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين او درې کړل تاسو ته هر هغه څه چې نه ورکړي هیڅ چاته په ټولو مخلوقاتو کې په ټول عالم کې یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي اي قوم زمانا نوزي ازمکی پاکی تهغا كتب الله لكم چې لیکلی دی الله ستاسو دپاره ولا ترتدوا على أدباركم او مزي واپس پشاگانو خپلو فتنقلبوا خاسرين پس وبگرزي تاسو تاوانيان قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ویل دوی چې موسی بشک پدې کې خلق دی زورور و انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها او هرگز بننه نوځو هغې ته مونږه تر دې پورې چې وځي دوی د هغې نه فإن يخرجوا منها فإنا داخلون نو کچرې ووتل دوی د هغې نه نو بېشکه بیا به مونږ ورننوځو ننوتونکي یو قال رجلان من الذين ویل دوو سړو د هغه کسانو نه یخافونه چې یریدل انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب چې انعام کړی الله په دې دوانو باندې چې ورننوځئ په دې جبارانو باندې په دروازه فاذا دخلتموه فانكم غالبون پس هر کله چې ورننوځئ تاسو په دروازه نو بېشکه تاسو به غالب یئ وعلى الله فتوکلوا او په الله باندې بروسه ساتئ ان کنتم مؤمنین کچرې یئ تاسو مؤمنان قالوا يا موسى ويل دوی چې اے موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها بشک مونږ هرگز ننوځو دې ښار ته هیڅ کله هم تر څو چې دوی موجودي په هغې کې فاذهب انت وربک پس لاړ شه ته او رب ستا فقاتلا انا هاهنا قاعدون او جنګ وکئ تاسو دواړه بېشکه مونږ به دلته ناست یو قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ویل موسی علیہ السلام اے زما رب بېشکه زه خو نه لرم اختیار مگر په ځان او په خپل رور هارون ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین پس جدایي راوله په منځ زما او په منځ د قوم فاسق کې قال او فرمایل الله پاک فإنها محرمة عليهم چې بېشکه د ازمکه حرامه کړې شوي ده په دوی باندې 40 سنه 40 کاله یتیهون فی الارض سرګردانه به ګرځي دوی په ځمکه کې فلا تأس علی القوم الفاسقین پس مه خفه کېږه ته په قوم فاسق باندې اوس په دې رکوع کې الله رب العالمین د بني اسرائیلو هغه لوی شان شوکت طرف ته اشاره کړې ده چې د موسی علیه السلام نه ډېر مخکې چې بني اسرائیلو ته کوم شان شوکت په دنیا کې حاصل و د ابراهیم علیه السلام او د هغه نه پس بیا د اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام بیا د یوسف علیه السلام غوندې لوی لوی د پیغمبران الله پاک په دوی کې تیر کړي و بل طرف ته یوسف علیه السلام خو په وخت کې خو په مصر کې ډېر لوی اقتدار بني اسرائیلو ته نصیب شوی و ډېره زمانه په دنیا باندې حکمرانانو دوی که نه او صرف د دوی قانون به چلېدو ډېر زیات الله پاک وله شان و شوکت ورکړی و نو الله رب العالمین ورته اوس فرمایي چې کله دوی بیا د خپلو اخلاقو بدو د بد عملونو د لاسه دې حالت ته راورسېدل چې دوی غلامان شول نو د فلسطین ځمکه چې ده الله ورته حکم وکړو چې تاسو اوس د جهاد وکړئ د فلسطین دا ځمکه الله پاک ستاسو دپاره لیکلي ده او الله پاک به تاسو ته د جهاد په برکت سره دا ځمکه درکړي دوی وی نه هغه خو دونه غټ غټ جبار خلق دی پکې هغو سره به څوک جنګ کوي موسی علیه السلام ته وایي تاسو ستا خدای دې لاړ شي وایي تاسو ستا رب لاړ شي وایي وجنګېږئ مونږ په مونږ کې خو د جنګ طاقت نشته دی
په دوی کې بیا 2 سړي وو، حضرت یوشع بن نون کوم چې د موسی علیه السلام نه وروسته د موسی علیه السلام خلیفه شو، او دویم حضرت قالب و چې د حضرت یوشع علیه السلام سره لکه ملګری و که نه، بنده وایي زما ښی لاس دی، لکه د هغه ملګری و، د یوشع بن نون ملګری و. د 40 کاله په دې صحرا کې د دې بني اسرائیلو د ګرځېدو نه پس چې کله بني اسرائیل فلسطین ته داخل شو، نو په هغه وخت کې د موسی علیه السلام په ملګرو کې صرف دا 2 کسان وو، دا ژوندي وو، نور ټول الله پاک په دغه صحرا کې مړه کړل، ځکه چې جهاد نه انکار وکړو، الله پاک په دغه صحرا کې مړه کړل. او د هغوی نوی نسل چې رالوی شو، نو د هغوی د دې دواړو په مشرۍ کې چې دی جهاد وکړو. نو د دې واقعې د بیانولو مقصد دا دی چې بني اسرائیلو د وخت د نبی صلی الله علیه وسلم د وخت به یهودو بني اسرائیلو ته دا خبره ور یاده کړلی شي چې تاسو د موسی علیه السلام په وخت کې نافرماني کړې وه، د حق نه واوړېدئ، نو تاسو ته څه سزا میلاو شوې وه. اوس که تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم سره مقابلې شروع کړې او د الله د دین نه تاسو بغاوت شروع کړو، نو تاسو بیا خپله لاره ځان له خوښه کړه، یعنې هغه پلار نیکونو هم هغه لاره خوښه کړې وه، که تاسو هم هغه لاره خوښه کړه، نو ستاسو سره به دغه عمل وشي. او دغه ورسره وشوه، ایسته وشړلی شول او لونډیانې غلامان شول، او الله پاک پې ښه عذابونه راوستل که نه. که دوی ایمان راوړی وي په نبي صلی الله علیه وسلم او په قرآن عمل شروع کړی وي، نو د دوی دپاره هم دنیا ښایسته وه، بیا د یهود دپاره هم آخرت ښایسته و. نو دغه د انسان کمزوري ده چې په دنیا ورپسې شي او آخرت یې هېر کړي. الله دې موږ ټول صحیح صالح نیکان مؤمنان او په قرآن عمل کوونکي جوړ کړي. آمین ثم آمین.